صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی ترغی پوری او انسان پورا و کامل مسلمان نشی جوڑے دلے ترسو پوری چی دغا انسان پزلکے پیغمبر علیہ السلام سره مینه د پلار او د اولاد او د ټول مخلوق نه زیاته نی. نبی علیہ السلام سره محبت او مینه به د ځان نه زیاته ساتي، د اولاد نه به زیاته ساتي، د پلار نه به زیاته ساتي او د ټولو انسانانو نه د ټول مخلوق نه زیاته مینه به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره کوي. اله به دی پوره مسلمانی او کنا د مینه د ځان سره یا د اولاد سره یا د پلار سره یا د یو بل مسلمان سره د پیغمبر علیہ السلام په نسبت باندې زیاته وا، نو بیا دا انسان مسلمان کامل او پورا مسلمان نشی کېدلی. د ایمان کې او د اسلام کې بیا فرق بی، نقصان بی. رونو در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دا کم ترغیب ورکی او دا محبت متعلق بار بار فرمائی چی ما سر مینو کے او ما سر محبتو کے داولے محبت او دا مین متعلق پیغمبر علیہ السلام ولے بار بار فرمائی. دیکھے رونو یو نقطہ دا او دیکھے یو ضروری خبر دا کتاسو پہ سوچو کہ اگا نقطہ و ضروری خبر دا دا چی محبت دا تابیدارے دا پارا دا تابیدارے دا پارا محبت یو ضروری شے دے کہ دا چاچا سرمی نئی دا اگا تابیداری بکئی، دا اگا خبر بمنی، او کہ دا چامی نئی او انسان سرنین و بیا دا اگا تابیداری نکی، دا اگا خبر پہ بد لگی. اس د دنیا یو مثال تاسو تخکارا خیمه او زما سره چې د چامی نئی او ما سره د چا محبتی زما خبرې به پخې لگی. دا بیا لو سپیکر بند کنه زما خبرې به پخې لگی، ولی د ما سره مینه ده چې زه کم کار کوم نو دی به ورته خوی. تاسو نه ګورئ دا لیډران دا هر چا چې لیډر دی خو مینه ده ورسره محبت یې دی، نو کا لیډر ښه کوي که بد کوي دا ښه کوي. که هغه لیډر یو ناروا خبره کوي، یو غلط کار کوي، د شریعت خلاف کارم کوي، خو که یو کار یې وکړه او ته ویې لکه دی به وله جواز ګوري، تاویل به وله ګوري، نه نه وي دی ښه کړي دي، دی ښه خبره کړې ده. که دا هغه خبره د خدای او د قرآن خلاف مینو دی وی نه وی دا ښه خبره کړې ده، دی ټیک خبره کړې ده، هغې له دلیل به هم ګوري، د هغه لیډر خبره به هم مني، د هغه تابعداري به هم کوي. ولې مینه یې ده ورسره، محبت یې دی ورسره. او یو بل لیډر دی مثلا چې هغه سره مینه نشته، ستا د سیاست خلاف دی، او هغه لیډر یو خبره وکي که هغه د دین او د شریعت خبره ولې نه پتا بده لګي او د هغه ته تابعداریم نه کوي، ولې ځکه ستا په زړه کې د هغه سره مینه او محبت نی. دا یو ظاهري مثال دی. نو مینه محبت رونو د تابعدارۍ دپاره یو دارومدار دی، یو موقوفلی ده، یو اصل او یو بنیادي څیز دی. که ستا یو سړي سره مینه وي او هغه څه خبره درته کوي ته به یې منې، هغه یو کار کوي ته به د هغه په شان کار کوي. او که ستا یو سړي سره مینه نی، محبت نی، نو که هغه یو کار کوي نو تا باندې به د هغه کار بد لګي، د هغه خبره به در باندې بده لګي، د هغه نه به ستا نفرتي. دغه رنګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مینه کول، که د چا محبتي، د چا مینه نو دی به لازمن د پیغمبر علیه السلام تابعداري کوي، د هغه خبره به مني، هغه چې ورته څه وایي دی به تابعداري، د هغه کار به یې خوښي، د هغه شکل به یې خوښي، د هغه خبره به یې خوښي، د هغه کردار او اخلاق به یې خپل اخلاق ګڼي. او که د یو سړي د پیغمبر علیه السلام سره مینه نی، محبت یې ورسره نی، نو د پیغمبر علیه السلام خبره یا د هغه کار د هغې نه به بیا د ده نفرت به نه به یې خوښ. اوس موږ مسلمانان یو،
او زمونږ دا عقیده ده چې زمونږ نبی علیہ السلام پیغمبر دی او پیغمبر دی ته وایي چې هغه څه وایي هغه کې خبره به منې د هغه عمل به خپل عمل ګڼې د هغه اخلاق به خپل اخلاق ګڼې د هغه کردار به خپل کردار ګڼې او دا به هله کېږي چې ستا ورسره مینه محبت راشي دغه رنګې د الله سره ګورې د خدای سره مینه کول د خدای تابعداري چې کې هله به کېږي چې ستا د الله سره مینه او که د خدای سره ستا مینه او محبت دي چرې به هم ته د خدای تابعداري ونه کې قرآن کې الله فرمایي قل ان کنتم تحبون الله ورسوله فاتبعوني يحببكم الله اے پیغمبر د خپل امت ته دی ووایا که تاسو واقعي دا وایه چې زمونږ د خدای سره او د خدای د رسول سره مینه شته ستاسو په زړه کې د الله او د الله د رسول سره مینه او محبت وي قل ان کنتم تحبون الله ورسوله لکه مدا دي چې الله سره زما مینه ده او د خدای رسول سره مینه ده نو څه به کې اوس د زبانی جمع خرج نشته چې په ژبه وی او په تسبو لګی زما مینه ده او محبت ته او محبت ته او محبت ته فاتبعوني نبی علیہ السلام ته وایي چې دا ورته ووایه چې زما تابعداري وکړي د پیغمبر علیہ السلام تابعداري وکړي نو ګوره پته ولګېده که نه چې مینې مقصد تابعداري ده مینه د نبی علیہ السلام سره او د خدای سره وکړه نو تابعداري به وکړي فاتبعوني نو یحببکم الله اوس ګوره کم لوی مقام راغی چې ستا مینه د خدای او د رسول سره دا نو تابعداري د پیغمبر به وکړي نو چې د پیغمبر علیہ السلام تابعداري دې وکړه نو یحببکم الله بیا ستا مقام ډیر اوچت شو بیا به دا نه وی چې زه عاشق یم او زما خدای معشوقه ده او پیغمبر مې معشوقه ده نه بیا ته معشوقه یې او الله دې عاشق دی بیا ته محبوب یې او د خدای د پیغمبر او د الله به در سره بیا مینه یي ګوره خبره الوړې شوه ډېره تیزه شوه تا سره او بیا خدای او د خدای رسول مینه کوي نورونو د پیغمبر علیہ السلام سره مینه کول او محبت کول دارنګه د خدای سره مینه کول او محبت کول دا د ایمان نښه په دې وجه ده چې دا د تابعدارۍ یو لوی نشان دی دغه مینه زمونږ په صحابهو کې وګورئ مونږ کې کمه ده نشته مونږ هسې په خولې وایو زمونږ د نبي علیه السلام سره مینه ده او مینه ده او مینه ده مینه ده چې مینه دې وې نو تا به د پیغمبر خبره منله د بل چا به دې نه منله تا به د پیغمبر په عمل کو د بل چا په عمل به دې عمل نه کو زما شکل د انګریزانو دی شکل دی د انګریز دی اخلاق دی د انګریز دی کار دی د انګریز دی وینا د هغه ده ګرځېدل د هغه دي کاروبار ټول د هغه دی او وی زه د پیغمبر عاشق یم او زما مینه د نبي علیه السلام سره ده که ستا مینه د پیغمبر علیه السلام سره وه تا به د پیرنګي شکل نه جوړو تا به د پیغمبر شکل جوړ کړی تا به د پیرنګي په خبره عمل نه کو د پیغمبر په خبره باندې عمل کړی تا به د پیغمبر اخلاق خپل کړي و د پیرنګي اخلاق به دې نو خپل کړی معلومیږي دا چې مونږ په دا مینه کې رښتونې نه یو دا زمونږ د ژبې او د خولې خبرې دي د زړه نه محبت که زمونږ راغی قسم دی بیا به زمونږ حالت بدلی زمونږ ژبه به بدلی زمونږ کار به بدلی زمونږ اخلاق به بدلی بیا به تاسو وګورئ چېرې زمونږ حالت په کوم طرف باندې لاړ صحابه کرامو د پیغمبر علیه السلام سره به داسې مینه لرله حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام یو صحابي دی او د نبی علیه السلام خپلم دی د خینې زوی هم دی د پیغمبر علیه السلام د بیبي اسما رضی الله عنها زوی دی نو هغه جناب پیغمبر علیه السلام سره ناست و کشر صحابي دی ګوره راکوټی پخوا به خلکو دا وینه ایستله په ښکر باندې اوس زمونږ په دې وطن کې رواج نشته او په بعضې وطنونو کې اوس هم رواج شته چې کوم ځای کې درد کوي نو دا سړی به یې راوست حجام به یې ورته وی هغه به د هغې نه په ښکر باندې وینه راښکله نو پیغمبر علیه السلام دغه وینه راښکله یو سړی یې راوست وي ما له دې وجود نه دا وینه وباسه یې ویې ویستله عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه له یې ورکړه وي دا یو څه چې ته پټه یې کړه یعنې مطلب دا چې ته خاورو لاندې ښخه کړه هغه چې د پیغمبر علیه السلام د خوا نه اخوا لاړه کې سوچ وکړه چې یاره دا خو د پیغمبر علیه السلام وینه ده دا به زه په خاورو کې غورځوم ځمکه کې به یې غورځوم هغه یې وسکله په خپله یې وسکله راغی نبی علیہ السلام ورته تپوس کوي څه دې کړله هغه وینه وی جي پټه مې کړه وی کوم ځای دې پټه کړه نو خېټې ته یې ګوته ونیوله وی دلته مې پټه کړه مطلب دا چې ومسکله نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل هغه وجود چې د هغې کې زما وینه پرته وي د جهنم اور پې حرام دی چې زما وینه کوم وجود ته ننوتله جهنم اور به هغې ته چرم نه ننوځي دی ونه وي چې دا دې ناروا وکړل دې وجې نه علما لیکي چې د مونږ وینه پلیته ده او د پیغمبر وینه پاکه ده نو دا د هغه یو محبت و یو مینه وه چې
یو سړی راغی په داسې وخت کې چې د دواړو جهانو سردار مبارک وفات شوی و، او بیا د وفات نه پس دفن شوی هم و، خاورې اورېدلې په قبر باندې. د چې راغی خبر شو څه چل شوی دی، وی نبی علیہ السلام وفات شوی دی، موږ دفن کړ. کله یو 3 ورځې شو، اوهو راغی او په چغو سر شو، او د ځمکې نه به یې دا خاورې راغېښتې او په خپل سر به یې چولې. نو ډېر زیات پریشان و، چغې واله چې افسوس نو. اخر وخت کې مې نبی علیہ السلام سره ګوره ملاقات ونه شو، زه بل ځای وم. راغی او د پیغمبر علیہ السلام د قبر مبارک په خوا کې ودرېد او دا آیات یې وې: ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. که یو سړی ګناه وکړي قرآن کې الله وایي، او په ځان زیاتي وکړي او ظلم وکړي، او دی بیا راغی د خدای رسول ته او پیغمبر علیہ السلام ته دا ووایي چې د خدای رسوله ما خو ګناه کړې ده، د خدای نه بخښنه غواړي، او پیغمبر علیہ السلام ته ووایي چې زما سپارش وکړه الله ته چې ما خدای وبخي. نو چې نبی علیہ السلام ولې د الله په دربار کې سفارش وکړي نو لوجدوا الله توابا رحیما، خدای به دا سړی معاف هم کړي او رحم به هم پې وکړي. نو ده جړل چې اوس مونږ ګناه وکړو، مونږ خو چې ګناه وکړه تا له به رالو، خدای ته به هم توبه وایستله او تا ته به م ووایي چې د خدای رسوله دعا راله وغواړه. نو اوس به مونږ چا له منډې وو؟ مونږ له به بخښنه څوک غواړي؟ مونږ له به دعا څوک کوي؟ زمونږ سفارش به د الله دربار کې څوک کوي؟ چغې والې او جړلې، قبر نه یې خاورې راغېښتې، په دې سر یې چولې. د جلالین نے محشي لیکلی دی چې د قبر نه ورته د پیغمبر علیہ السلام د قبر مبارک نه ورته آواز راغی چې غفر الله لک غفر الله لک، خدای دې وبخا، خدای دې وبخا. نبی علیہ السلام قبر مبارک نه ورته آواز کړي الله دې وبخا، الله دې وبخا. ولې؟ مینه یې ورسره، محبت یې زړه کې د نبی علیہ السلام سره محبت. او سړي څه کوي؟ یو بیبي ده یو ښځه چې کله نبی علیہ السلام وفات شو دې ته اطلاع ورسېدله، نو فورا دې ځان نه دواړه سترګې وویستې. څوک به سترګه وباسي؟ دا اوس د هغې محبت وګڼي، سترګه وښکل څخه ښه کار نه دی، خو د هغې مینه وه. دواړه سترګې یې وویستې وې، په هغه سترګو به څه کوم چې د دواړو جهانو سردار مبارک پې راته نه ښکاري. سترګې خو دې له دي چې ده پې د دواړو جهانو مبارک سردار یې نه مو چې په کومو سترګو هغه نه ښکاري، شلق پې غورځوه. دواړه سترګې وویستلې، دې ته مینه وایي، دې ته محبت وایي. نو خدای دې زموږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مینه پیدا کړي، الله دې موږ سره محبت پیدا کړي. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لومبے زمانہ دا بالکل چې کله د ایمان اظهار وکړ په مکه مکرمه کې د بیت الله خوا کې د کافرانو په دامینس کې اعلان وکړ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، او اعلان وکړ ما ایمان راوړی دی، خپل ځان مې دی، خپل جبه مې دی، خپل وجود مې دی، ما سره چا څه کار دی؟ کافرانو چې ته دا زغملی شو که کفر غلط دین و باطل دین دی، خداوی دین خدای کنه. راله لو په ابوبکر صدیق رضی الله عنه غزارونه شروع کړل، وی واه داسې ووهه چې وینې ته وبهیولې او بېهوشه پرېوته، بالکل وجود نه وینې وبهېدې، رنګ بنګ شو، بالکل بېهوشه پرېوته. مور یې راله، مور هم ورته جاړي چې بچې تا ته زه نه وایم چې دا دین پرېږده، د زور د پلار نیکه دین دې را پرېښود او نوی دین دې قبول کړ، او دقسې صاحب په بېهوشۍ کې کور ته ورسو. چې کور ته بېهوشۍ کې یوړو، مور ورته ناسته ده، خلک ورته راغونډي، د قوم خلک ورته راغونډي، څوک ورله خپې مږي، څوک ورته لاسونه مږي، چېرې سړی مړ نه شي. ټول خلک ترې راتاو دی، د قوم خلک هم ترې راتاو دی. مازدیګر په هوش کې راغی، سحر بېهوشه شوی و، مازدیګر په هوش کې راغی. نو چې مازدیګر په هوش کې راغی، لومبۍ خبره څه ده؟ مور ورله الوان پخ کړی دی په منډه منډه، او بې مور ته یې ښودي دي. لومبۍ خبره دا ده، وی مورې د پیغمبر علیه السلام حال څنګه دی؟ څنګه دی؟ هر څه ګورې پاتې دي، اوس ځان نه یادوي چې زه څنګه یم، ناجوړه یم، وینې رانه بهېږي. وی پیغمبر علیه السلام په څه حال کې دی؟ خلک ته ټول لاړل، لړې شه مړوئ، د هغه د برکته دومره ووالې شوې، وینې در نه وبهېدې، او بیا هم د هغه تپوسونه کوي، د هغه خبرې ټول خلک ته لاړل. مور ورته ویل یې بچې ته خو د دغه پیغمبر د برکته دومره رنګ بنګې په وي، نو بیا هم د هغه خبرې کوي. وی مورې که هغه حال راته معلوم شي چې هغه څنګه دی او جوړ دی، نو زما ټول وجود به ټیکېده، به جوړ یم. ما له د هغه حال راوړه. مور وله الوا راوړه، وی بچې دا وخوره، لږ طبیعت اوږې مې او وینې ځان نه به لږې پاکې کې،
او ټیک بشي د هغې نه پس به بیا سره ګورو. وی مورې تر څو چې ما ته د پیغمبر علیه السلام حالت نی معلوم چې هغه به څنګه وي، ځکه کافر خو د هغې هم دشمنان دي، تر هغې پورې به نه ده او بوس کوم او نه به د الواله ګوتې یوسم. مورې وی زه ته څه خبرې ما ته څه پته لګي؟ ورته وی لاړ شه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خور یې ورته وښولوي، د هغې نه معلومات وکړه. مور یې لاړه زر هغې کره، هغې نه یې تپوس وکړي یاره زما زوی تا ته پته ده چې سار بېهوشه شوی دی او ظالمانو خلقو وهلی دی، اوس په هوش کې راغی او د نبي علیه السلام معلومات کوي چې څنګه به یې نه خوراک خوري او نه اوبه څښي. نو دې راته وښوده چې ته د هغې نه تپوس وکړه چې نبي علیه السلام څنګه دی. نو هغه ویرېده، هغې وی هسې نه که زه ورته الو یم نو ما خو اسلام پټ ساتلی دی، نو هسې نه په ما څوک مصیبت نازل نه وي. کوم پیغمبر؟ وی دا زمونږ د عربو کې دا نوې د پیغمبرۍ دا وخت وی نه ده کړې. وی زه یې څه پېژنم؟ وی ما ته څه پته لګي؟ ځان یې منکر کړ. وی نه ما ته خو زوی ته یاده کړې، وی ستا زوی به چې د بل څوک تا ته یاد کړي غلط ځای راته ښولی وي، ځان یې ګوره پټاو. خو زما پته ولګي چې دا مسلمانه شوې ده، ما سره به دا خلک څه کوي؟ سخت ظلم شروع و. بیا ورته ویره یو چل به وکړو. وی زه در سره ځمه چې ستا دا زوی زه په خپله وګورم. وی وینم ځکه ته وایې چې بېهوشه شوی دی او خلقو والی دی او وینې ته بهېږي چې دی لږ په خپله ووینم. وی راځه. نو چې دا راغله او نبي حضرت ابوبکر صدیق یې ولید، هغې خو یو بل پېژندل سره، هم مسلمان و دا هم مسلمانه وه. نو بې اختیاره دا په ژړا شوه. وی دغې ظالمانو خو تا سره ډېر لوی ظلم کړی دی، خدای دې تباه کړي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وایي یا خورې نورې خبرې پرېږده، د پیغمبر علیه السلام الله ته ووایه چې هغه په سال کې دی. نو دې ورته یې مور ته وکتل، وي دا مور دې ده که نه؟ دې مخکې څنګه وي؟ ته پرېږده مور مې. وی نبي علیه السلام بلکل ټیک. وی کوم ځای دی؟ وی دار ارقم کې ارقم یو کوره صفا غونډۍ سره خوا کې هلته دی. ویله ما وله بوله ور هغه اوبه هم پرېښودې، هغه حلوې هم پرېښودله او په منډه نبي علیه السلام له لاړ. هلته پیغمبر علیه السلام ته هم پته لګېدلې وه، صحابو ته هم لګېدلې وه، خو صحابه خو کم وو، هغې هم پریشانه وو. چې نبي علیه السلام دې ولید نو دم ورته وجلل او نبي علیه السلام هم ورته وجلل. د دې وینو ته یې وکتل، د دې حالت ته یې وکتل او د هغه محبت ته یې وکتل. نو پیغمبر علیه السلام ورته په ژړا شو او ځان ته یې را تر غاړه باسه. حضرت ابوبکر صدیق ویې د خدای رسوله چې ته مې روغ ولیدې، زما ټول غمونه لاړل ختم شو، زما بیماري لاړه ختمه شوه، زما زخمونه او دردونه ختم شو، خو چې ته مې روغ ولیدې. دا محبت او مینه انسان په زړه کې د رسول الله مبارک سره چې وي دا به کامل مسلمان او چې نه نو بس. یو صحابي نه چا تپوس وکړو، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام ته ناست دی او نبی علیه السلام ته هم دا خپله خبره کوي، د مینې د محبت خبرې شروع دي. نو نبی علیه السلام دا حدیث ورته وایي چې دا ما درته مخکې وویل او د خدای رسوله وایي ځان نه خو راته زیات نه، نورو خلکو نه خو زیات یې، خو ځان نه راته زیات نه. وی عمره داسې نه ده، بچو نه هم راته زیات نه. وی عمره داسې خبره نه ده، داسې نشي کېدی، سوچ وکړه. نو چې هغه د اړه باندې لاس کېښود، لږ سوچ یې وکړه. وی بلکل ما سوچ نو کړی صاحب، زما د نه ځان نه ته راته زیات خوږې، زما د اولاد نه او د ټول مخلوق نه راته زیات خوږې. که ما باندې څوک حمله کوي او په تا کوي، دا ځان به وجنم تا به بچ کوم. دا چې سړی د خدای په لار کې سر ورکوي او شهادت ته رسي او دا میدان ته وردانګي او دا ګولۍ ته سینه نیسي او دې تورې ته دا مری نیسي، دا ولې نیسي؟ ځان قربانۍ که نه؟ دا د دین دپاره، د الله دپاره او د رسول دپاره. معلومیږي دا چې د ده په زړه کې د خدای او د خدای رسول او د خدای دین د خپل سر نه زیات دی، د خپل ځان نه هم زیات دی. که د ده په زړه کې خدای او د خدای رسول او د خدای دین د خپل ځان نه زیات نه وي، ځان به ولې قربانو؟ بیا به دین قربانو، ځان به بچ کوو. نه دی ځان قربانوي، خپل نفس قربانوي. هغه نفس چې دا سړی لګیا دی خو دې نفس ته لګیا دی که نه؟ منډې چې دا مونږ سهار نه ماښامه پورې وایو څه دپاره وایو؟ ځان دپاره لګیا منډې دي ترلې دي، دا پیسه ګټو او دا څه کوو په غرمو باندې او د شپې او بخورې او سهار وختي پاڅېدل او دې خپل نفس دپاره یې کوو. دې دا خپل نفس د الله او پیغمبر نه قربانوي. معلومیږي دا چې د خدای او د رسول سره مینه ده که نه؟ نو مینه او محبت عمر فاروق دی چې سوچ وکړو، د خدای رسوله ما سوچ نه وکړي، بېشک زما تا سره مینه ده د خپل ځان نه او د اولاد ټولو نه زیاته دی. الان اوس صحیح ده، اوس دې خبره ټیک وکړه. نو محبت او مینه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دا د ایمان نښه ده. حضرت زید رضی الله عنه، زید ابن حارثه ماشوم بچی دی جیړي. پخوا زمانه کې دا غلامان او مریان به ډېر وو، دې ماشوم بچی دی او چا د پلار نه تختولی دی
او بیا یوی په یو خرڅی بلې په بل خرڅی، او دی ډېر خوبصورت هم یوی په یو خرڅی بلې په بل خرڅی. اخره کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غیږ لراله، حضرت خدیجه رضی الله عنها واغشت. مکه مکرمه ته ردی د علاقې نه یو وفد راغلی او حاجیان راغلي. هغه حاجیان چې دې طریقه حارثه زوی تاسو څوک یې؟ موږ ستا د کلي یو. ته دلته کې چا سره؟ وی پیغمبر علیه السلام نوم واخیست، هغه غلام یم. اوهو تا پسې خو پلار او مور جاړي، او مور به یې داسې جړل چې د دې سر نه به یې دا ویښته ایستل لکه یک تنها یو زوی و. بیا وروسته نور وړم شوي دي، او چې نور ته به یې دا مور ودرېده نو یاره زما دا انور به زما په زوی لګي که به نه لګي، چې باران به شو نو په ژړا به شوې چې یاره زما زوی به دې وخت کې کم ځي، که شپه به شو نو چې زما زوی به اوس کم ځای کي. او د مور پسې شعرونه هم جوړ کړي. تا پسې خو د مور ډېره زیاته خفه ده، پلار در پسې خفه دی، تا پسې خپل قوم خفه دی. که دلته چې هغوی واپس لاړل خپل کلي ته، نو پلار ته یې ورته الوې حارثه ته وایي ستا زوی په مکه مکرمه کې د یو انسان غلام دی، زوی یې دله پیدا کړ. نو چې چاته دا پته ولګي چې یاره زما زوی فلانکي ځای کې غلام دی، جمدی دی، نو پې بیا خوشحاله چې دا پته ولګي چې یاره جمدی قدرې دی. نو هغې خوشحالي وکړه ډېره لویه، شکر دی زموږ د زوی پته ولګېده. اوس به لاړ شو، پیسې به یو سو چې چا سره دی هغه نه په ډبل قیمت والو خپل زوی به راولي. د هغه ځای نه یو جرګه راله، چې راله حضرت زید رضی پیغمبر علیه السلام ته نیغه راله. نبی علیه السلام ته وایي چې یاره مونږ یو خبرې له راغلي یو، خو له اول یې صفتونه شروع کړل. تاسو ډېر ښه خلک یې، هوښیاران خلک یې، سخیان یې، د حاجیانو خدمت کوئ، د کونډو رونډو یتیمانانو خیال ساتئ، د میلمنو قدر کوئ. نبی علیہ السلام ته مقصد باندې پوهې کې څه راغلی دی، سب غرض هم څه دی. وی زمونږ یو بچی دی حضرت زید، زید یې نوم دی، تا سره دی، مونږ هغه پسې راغلي، او ته چې څومره پیسې غواړې مونږ به درې درکړو، خو زمونږ دا بچی مونږ له راکړه. دا په ماشوموالي کې زمونږ نه چا راتښتولی دی، یو په یو خرڅوه او بل په بل خرڅوه، او تا له راغلی. او د مور هغه شعرونه یې ورته وویل چې د پیغمبر صاحب مړه معلوم شو دا بچی راکړي. مور ورپسې جاړي، او د سر دا ویښته مې هم راوړي د هغې، او جاړي ورپسې پریشانه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسکی شو. واقعي چې پیغمبر علیه السلام له خدای عجیبه پوهه او هوښیارتوب او په زړه کې رحم ورکولو. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، عزیز علیه ما لقد جاءکم رسول من انفسکم، اور اس راضی کنا عزیز علیه ما عنتم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. نو وی دا خو اسانه خبره ده. بیا به زه سره غواړم که ستاسو بچي وي او تاسو سره تلل غواړي، بلکل اجازت ته نه منې کوم، یو پیسه هم دنه نه اله، خیراتي ستاسو دی. خو ګوره که تاسو سره نه ته، نو مونږ بنو هاشم یو قوم داسې قوم یو چې مونږ ګورې مونږ نه څوک ځي نه، نو مونږ یې په زور ګورې نه شړو. که زه ته سره بې پیسو ستاسو، که نه ته نو نه به یې تاسو بوځئ نه زه شرم. هغې خوشحاله شو، یو خدا خو زمونږ بچی دی چې مونږ وویني خامخا به راسره ځي، او بې پیسو وی جي بلکل دا شرط منظور. حضرت زید رضی اللہ عنہ راوغوښته، بچی دا پیژنې؟ وی او دي. څوک؟ دا مې تره دی. دا څوک؟ دا فلان کې، دا فلان کې، دا فلان کې. دوی تا پسې راغلي دي، ستا مور در پسې ډېره زیاته خفه ده، پلار در پسې خفه دی. ته که دوی سره تلل غواړې بچی تا ته اجازت دی، بې پیسو ته له دوی ځه لاړ شه. او ورته وایي چې زه خو دوی سره نه ځم، زه تا سره پاتې کېدل غواړم، جنت ماله خدای راکړي. هغې ورته وایي چې او د مور شعرونه یې ورته چې موږ ته پسې شعرونه جوړ کړي دي، مرثیې، او د مور هغه د سر ویښتې ورته وښول. وی داسې کار دی چې زه به مور لم ځم ملاقات له، پلار له به م ځم، قوم له به م ځم، خو مستقل نه هسې به ځم، یم به دلته دا غلامي مې خوښه ده. هغې وایي ګوره ته غلام یې دلته، او پلار د پلار یو زوی او پلار در پسې خفه دی، او مالدارې کورنۍ سره تعلق لري، ته غلامۍ والا جون غوره کړې د ازادۍ په جون باندې، چې هلته لاړ شي خو آزاد به دلته غلام یې. وی ماله چې خدای کومه غلامي را کړې ده که نه، د ډېرو آزادو خلکو نه بهتره ده. ماله چې خدای کوم پلار را کړې ده رسول الله مبارک غوندې، د ما د پلار نه بهتر دی. او ماله چې خدای کومه مور حضرت خدیجه را کړې ده، هغه د ما د مور نه غوره ده.
او مال چې الله کوم خويندې راکړي دي حضرت فاطمه رضی الله عنها او د هغې خويندې دا ما د خويندو نه بهتري دي او مال چې خدای کوم غیږ راکړی دی هغه د دنیا د غیږو نه بهتر دی او دا غلامي ماته چې کومه خدای را نصیب کړې ده که نه دا د ډېرو آزادو خلقو د ازادۍ نه بهتره ده پاتې شو لا نه وروستو بیا رور یې وایي وایي هغه وخت سره خو مونږ خفه و چې زمونږ رور غلامي خوښه کړه او ازادي یې خوښه نه کړه لیکن وروستو پوهېږي چې واقعي زمونږ د رور ری چې ده دا زمونږ د ری نه ډېره زیاته بهتره وه پیغمبر علیه السلام بیا په زویوالی نیولې دا زما زوی دی زید ابن حارثه به ورته نه وایي زید ابن محمد به ورته وایي صلی الله علیه وسلم زما زوی دی خوی به دا بس زید ته دا نه چې د حارثه زوی زید د محمد صلی الله علیه وسلم زوی او قرآن کې د یو صحابي نوم نشته سوا د نه فلما قضوا زید منها وطرا زوجناکها الآیه قرآن کې خدای پاک د هغه نوم په ډېر ښه انداز ذکر کړی اصل قرآن کې د کافرو نومونه هم شته خو د لعنت په بیان کې د عذاب په بیان کې د غریب په بیان کې نو رب العالمین چې د پیغمبر علیه السلام بچی او ګرځاو اگر چې وروستو بیا دا منسوخ شو چې پردي بچي ته بچی ویل ښه خبره نه ده خو دومره مینه وه ورسره دومره ګوره دې نه اندازه ولګوئ چې د دې یو زوی بیا وروستو پیدا شو د هغه نوم اسامه و اسامه ابن زید حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي مشکات شریف کې حدیث دی وی یو ځل دغه اسامه د دې زید زوی پیغام په دې کونډه کې نولو نو د دې اسامه قل راوبېدلې پوزه یې راوبېدله نو ما ور منډه کړه چې د خدای رسوله دا پوزه د دې اسامه زه پاکومه د زید د دې زوی وی نبی علیه السلام په خپلو لاسو مبارکو د هغه پوزه پاکه کړه وی ما ته چې عایشې ده سره مینه کوه زما ورسره مینه ده ده سره محبت کوه زما ورسره مینه زما ورسره محبت دی او یقین وکړه نبي اسلام په دې غیږ کې نیولی و په دې اوږه پاسه به یې کېنولی دا د زید زوی هغه سره څومره مینه دا ولې دا د هغه محبت و هغه قرباني مو کړه که نه خپل قوم او پلار او وروڼه ورسې قربان کړل د پیغمبر علیه السلام د غیږې لپاره جناب محبت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د ایمان نښه ده ام سلیم رضی الله عنها کله نبی علیه السلام لاس دي اوده دی مدینه منوره کې یو بیبي ده د ابو طلحه رضی الله عنها ټبر دی نو خوله راغلی ده په نبي علیه السلام باندې نو دې لکه سوچ وکړه هوښیارانې بیبیانې چېرې نبي علیه السلام باندې خوله مبارکه راغلی ده دا به اوس په ځمکه غورځېږي نو دا دې زه په یو شیشه کې جمع ولې نه کړم یو بوتل یې راواغېسته هغې ته یې ونیو یو شیشه یو لوښی نبی هم راویښ شو وی څه کوې ام سلیم وی صاحب ستا دا خوله ده په دې تندي مبارک باندې دا مې په دې لوښي کې جمع کول غوښتل وی راکړه دا لوښی لوښی ته یې واغېسته ګوته مبارک یې په دې تندي کې ایښه د هغه خوله یې ټوله ورته په لوښي کې وبهیوله وی په دې به څه کوې ام سلیم وی دا خو به د خوشبویۍ دپاره مونږ استعمالوو د نبي علیه السلام د خولې مبارکې نه به خوشبویي تله زمونږ خوله بد بویي کوي او د حضور پاک مبارک خولې به خوشبویي کوله او دا به د مریض د شفا لپاره استعمالوو دا به پکې غوپه کړه صرف هغه شیشه ګورئ خوله نه چې خوله کومې شیشې سره جنګېدلې هغه شیشه او هغه اوبه به مریض اوس کړي نو خدای به مریض جوړوي او چې ته خادی له بتلو نو ما به یو راکوټې غوندې ساس کې راواغېست نو په ځان به مې د هغې خولې نه پورې کړ وی خلکو به چې ام سلیم دا خوشبویي ده کم ځای نه ده د دنیا د مشکو عنبر نه به د هغې خوشبویي زیاته وه مزېداره به وه وی ما به وایي چې تاسو ته څه پته لګي چې دا ما کومه خوشبویي پورې کړې دا صحابه مینه او په خپله د منا په میدان کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل ویښته مبارک چې اخرین نو په خلکو یې تقسیم کړله ویښته مبارک یې په خلکو تقسیم کړي دي څه لپاره چې دا ځان سره وساتئ د برکت لپاره ځان سره وساتئ بالکل دا ویښته مبارک او هغه صحابو ځان سره ساتلي دي د دنیا ګوټ ګوټ ته رسېدلي دي دا خو د محبت او د مینې وجه وه حضرت معاویه رضی الله عنه چې کله وفات کېده هغه سره د نبي صاحب نوکان پراته دا نوکونه چې سړی واخلي دا زیاتي هغه ځان سره ساتلي پوره صحابه هم نه دي غورځولی چې وفات کېده وایي چې کله زه مړ شمه نو د ما چې قبر کې کېدی نو د نبي اسلام دا نوکونه مبارک به د ما په دې سپېمو کې د ما په دې شونډو کې د ما په دې سترګو د پاسه کېدی الله ته به ښیمه چې بس نور څه نشته خو دا مې دله سفارش کې راوړي دي الله څه مینه څه محبت دا لویه خبره ده که نه دا لوی محبت اوس مونږ سره خو هغه نشته که نه
نو چې ته قبر کې پریوځې دا تصور پړه کې راوله چې ما نه نکیر منکر او فرشتې سوال وکړي، نو تم دا ووایه که نه چې ما سره الله اسم نشته، دغه د پیغمبر محبت مې دله راوړی دی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه مینه مې دله راوړې ده. او بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه څومره لوی شخصیت په لاره باندې یو ځل روان دی، حضرت حسین رضی الله عنه، حضرت حسن رضی الله عنه، حضرت حسن رضی الله عنه مشر دی، دې ماشومانو سره لوبې کولې وړو سره. نو عمر فاروق رضی الله عنه ډېره لویه روب و دبدبه وه چې دی راغی ټول ماشومانو تښتېدل. حضرت حسن رضی الله عنه ماشومان ته وایي څه کوئ تښتئ؟ وی امیر المؤمنین راغی منډه کې، وی دا خو زمونږ غلام دی، زمونږ مرایې دی وایي. او واقعي د مسلمانانو بادشاه چې دی دا د قوم غلامین، بادشاه وایي دی چې د قوم غلام دی، د قوم خدمت به کوي، وی دا زمونږ مرایې دی، غلام هم دی، نه زمونږ تښتو. او علی رضی الله عنه هم سره دی. حضرت عمر فاروق ور منډه کړه، حضرت حسن یې کلک راونیو، وی بچې څه دی ووی؟ علی صاحب ورته پرېږدې دا امیر المؤمنین ماشوم دی، بچې دی نه پرېږدي، راکوټې دی. وی نه نه قسم دی کې پرېږدم. تاسو ووی بچې؟ وی پرېږدې دا ماشوم دی، راکوټې دی، خو خولې دی یو خبره وخته. وی نه قسم دی کې پرېږدم. وی تاسو ووی بچې شابه؟ وی ما دا وی چې ته زمونږ غلام یې. وی دا به اوس کاغذ کې لیکې. علي صاحب ورته ویې پرېږدې سړیه ماشوم دی. وی نه پرېږدم یې چېرته. کاغذ یې راوغوښته او په کاغذ یې ولیکل چې زه حسن دا اقرار کوم چې دا عمر زما غلام دی، او د هغه نه یې پې بیا لیکل واخېستل، دسخط یې ترې واخېست، ګوته یې ترې ولګوله. وی ځه بچې اوس. خلک ورته وی عمره دا دې څه وکړل؟ وی چې کله زه مرمه زه به دا وصیت کوم چې دا کاغذ به زما په دې سینه د پاسه ایږدی، که ما نه قبر کې فرشتې تپوس وکړي چې څه عمل دې راوړی دی، زه به یم چې زما عمل څه کوې، زه خو د حضرت حسن غلام یم که نه د هغه مرایې یم، دا یو عمل مې راوړی دی. د نبی سم د نوسو سره مینه او محبت کول. نو جناب خبره دا ده چې محبت یو د کمال څه دی. پیغمبر علیه السلام چې کله مدینې منورې ته هجرت وکړ، نو قبا کې 14 یا 40 ورځې اقامت یې و. بیا د قبا نه چې کله را روان شو، موجوده چې کوم مسجد نبوي مبارک ته دې ځای ته، نو په لاره دا خلک ماشومان هم ولاړو استقبال ته، خلک هم ولاړو، او یو د نبی علیه السلام یو ډېر ښایسته استقبال یې وکړ، ماشومانو به منډې تړلې والې. نبي صاحب به ماشومانو ته وایي بچې څه کوئ؟ تاسو ما سره مینه شته؟ هغې ویې د خدای رسوله زمونږ ډېر خوښ دی. یو بچې دی، هغه راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته، طلحه ابن برا رضی الله عنه، مشکات شریف کې یو حدیث نقل، صرف یو حدیث د نه په ټولو د احادیثو په ذخیره کې یو حدیث نقل. دی راغی کله یو خوا ته وي کله بل خوا، خو زلمی دی، بالغ دی، خو یله نوجوان دی، کشر دی، کم سن چې ورته وایي. بچې څه کوې؟ دا یو خوا بل خوا تاویږي ولې؟ احبک یا رسول الله، د خدای رسول ډېر مې خوښ یم، دا لومبی ملاقات دی. وی ښه ما سره د مینه شته؟ وی یو. نو ګوره وختي ما درته وایي چې د مینې مقصد څه دی؟ تابعداري کول. وختي مې تفصیل درته وایي. مینه دې شته؟ وی یو. وی ښه ده اوس په دې پته ولګي ورشه پلار دې مړ کړه او د هغه نه سر پرې کړه او مال یې راوړه. اوس پته ولګي چې ستا مینه شته که نه، چا سره چې مینه خو د هغه خبره به منې که. وی دا خو معمولي خبره، تورې دا شړانګ ورکوي، دا دې ورغله، منډه یې کړه. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل دې خوا راشه بچې، مونږ په چا پلاران نه وجنو ښه، د پلار متعلق خو وی مینه ورسره کوه، محبت ورسره کوه، خو دا مې ته کتې چې ستا ما سره مینه شته او د ما خبره منې که نه. چې نبی علیه السلام راغی مدینې منورې ته سبا یو ورځ نیمه پس تپوس وکړي، یاره یو رکوټې بچې و ما سره ډېره مینه وه، طلحه ابن برا رضی الله عنه، هغه نه وینم څه شو؟ صحابه ورته د خدای رسول خو ناجوړه دی، بیمار دی. نو دی په دې عوالیو کې د قبا طرف ته اوسېده. نبی علیه السلام صحابو ته چې تپوس یې وکړو، د یو صحابو سره ورغی، چې ورغی کور ته ورننوت، نو دی بیمار و، سخت بیماری کې و، مرض موت کې غریب مبتلا و. چې پیغمبر علیه السلام ورننوت او دته یې وکتل، نو په ژړا شو هغه ورته، ډېر زیات یې وژړل.
وی د خدای رسوله ما چې ته ولیدې زما د سره غیر اختیاري ډېره زیاته مینه پیدا شوه، ډېر لوی محبت. او زما خو د زړه دا ارمان و چې د به ستا ډېر خدمت وکړم، تا سره به منډې ووهم، تا سره به کښېنم او تا ته به نیغ نیغ ګورم، ستا خدمت به کوم. خو داسې معلومېږي چې دا ما د ارمان جوړ نه پوره کېږي، دا به خاورو ته وړم، ځکه ناجوړه یم او معلومېږي دا چې مرم. دغه ارمان به په دې زړه ځان سره د خاورو ته یوسم، ارمان مې پوره نه شو په دې جاړه. تا سره مې ډېره مینه و، ډېر مې د زړه ارمان و چې د به ستا خدمت به کوم، دا خپې به درته چاپي کوم، ناست به یم در سره. مثلا نبی علیہ السلام ورته دعا وکړله او چې راووته نو صحابه ورته وایي داسې معلومېږي لکه چې دا طلحه برخوردار دا ماشوم دا کشر دی جوړ وفات کېږي، که دې مړ شو نو ما به خبره جنازه وپېزه کوم. ده تپوس وکړه چا نه وی، نبي علیہ السلام څه ووایي؟ هغې ورته هل نه وي نه ما پوه کې، نو وی همدغه خبره وکړه که دې وفات شو جنازه وپېزه کوم. وی ګورې پام کوئ چې نبي علیہ السلام زما جنازې له راونه غواړئ. ولې؟ وی په لاره کې د یهودیانو کورونه دي او یهودیان خو د پیغمبر علیه السلام دشمنان دي. هسې نه چې نبي علیه السلام زما جنازې له راځي یا واپس ځي، دا یهودیان ورته ضرر ونه رسوي، مینه دې ته وکړي. حالانکې نبي علیه السلام فرمایي وی چې زه د چا جنازه وکړم نو خدای پاک زما د جنازې د وجې نه د هغه مرده په قبر کې رڼا پیدا کوي. خلک نه خوښوي، څومره چې نیک سړی په هغه جنازه پکار ده، څومره لوی عالم دی او ښه نیک سړی دی پاک په هغه جنازه پکار ده، ځکه قبر کې دا فایده ورکوي سړي ته. نو دا ګورې څومره لویه خبره وه، سعادت و چې نبي علیه السلام جنازه کړې وي او په خپله ویده به پرې کوم، او نه به کوي روان جنازه، هسې نه په لاره راځي او یا واپس ځي او لار کې څوک ضرر تکلیف ورته ونه رسوي، دې ته محبت وي. نو ما جنازه دې خیر دی ونه کړي، خو چې د پیغمبر علیه السلام جسد اطهر مبارک ته څوک تکلیف ونه رسوي. د شپې وفات شو، چې وفات شو صحابه یې جنازه وکړه، پیغمبر هم خبر نه کړ. سار نبی علیہ السلام تپوس وکړو یاره هغه طلحه معلومات پکار چې هغه څنګه دی. صحابه ورته ویل صاحبه خو بېګا وفات شوی دی، تاسو زه خبرولم ولې نه؟ وی صاحب تا خو ټیک ته فرمایلي وو، خو هغه دا وصیت وکړه چې نبي علیہ السلام خبر نه کړي، ځکه هسې نه چې زما جنازې له راځي یا واپس ځي یهودیان تکلیف ورته ونه رسوي. نبي علیہ السلام لاړ د صحابو سره او په قبر یې وله جنازه وکړه دوباره، او یو دعا یې ورته وکړه قسم دی زما زړه کې دې نه بهترینه دعا بله نشته. ډېرې دعاګانې دي، هر چا یو خپل سوچ دی، د بل انسان په زړه کې به نورې خشته، خو دا ما ته ډېره خوښه ده، ډېره یو اعلی بهترینه دعا ده. دعا یې ورته کوله په قبر باندې، نو الله څه وایي نبي علیه السلام؟ وی اللهم القى طلحه، اللهم القى طلحه بحيث تضحك الیه وهو یضحك الیک. اے خدایا دې طلحه سره داسې ملاقات وکړه، داسې ملاقات چې خدای ته ده ته خاندي او دې تا ته خاندي، داسې ملاقات ورسره وکړه، یو بل ته چې خاندی تاسو تو نه دا د هغه مینې سله وه، هغه محبت سله وه. نورونو خبره دا ده چې موږ ټول یو مسلمانان الحمدلله، او بیا دغه بهترین پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان یو، ځان ته د هغه عاشقان وایو او یقینا وایو به موږ بغض خو نشته ورسره، وایو دا نفس او دا جان مسلمان دی ته وایي چې پې قربان کو، او د هغه امتیان ځان ته وایو او د مینې دعوی هم لرو چې موږ سره محبت هم شته. خو د محبت ما ووایي مقصد څه دی؟ هغه تابعداري. قل ان کنتم تحبون الله ورسوله فاتبعوني يحببكم الله. الله فرمایي ويغفر لكم ذنوبكم. الله وایي نو د مینې مقصد د نبي علیه السلام تابعداري ده، او یقینا که نبي علیه السلام دنیا د تشریف نه وی راوړی مونږ به د کفر په تیارو کې ډوب پراته وو. مینه د یو څو وجو نه کېږي، یو وجه د مینې احسان دی، تا سره څوک ښېګړه وکړي نو مینه به ورسره کوې، نو موږ سره څونه ښېګړه نبي علیه السلام کړې، که نه وي نو موږ به کفر تیارو کې به پراته. د مینې دویم وجه سره ډول، هغه چا سره خلک مینه کوي چې ډولي وي، د نبي علیه السلام نه حسین او جمیل انسان بل نو. د مینې بله وجه سره کمال، هغه چا سره خلک مینه کوي چې هغه یو لوی شخصیت وي، د پیغمبر علیه السلام نه لوی شخصیت بل شته نه. د مینې بله وجه سره قرب، پلار سره خلک مینه کوي، رشته نږدې سړي چې څوک ورته نږدې وي، ډېر نږدې، زوی سره د پیغمبر علیه السلام نه زیات نږدې بل شته مونږ ته؟ النبي اولی بالمؤمنین من انفسهم، مونږ ته ډېر قریب دی، ټولو نه زیات را نږدې وي.
نو که سړی عقل باندې هم سوچ وکړي د مینې چې کوم اسباب دي هغه د پیغمبر علیه السلام په جانب کې کامل دي او د مینې محبت اوس به موږ ټول وایو مینه شته 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 لیکن پته به اوس څه لګي تابعداري د چا ده ګوره جناب دا شکل دا ګیره پرېږدی ښه دا د پیغمبر علیه السلام سنت دي دا د دواړو جهانو سردار مبارک ساتلی ده دا پرېږدی محبت تشته شکل د هغه جوړ کړه پیرنګي شکل مه جوړوه د پتلونونو یو خو د ضرورت لپاره سړی پولیس کې یا فوج کې ملازم دی نو لازمه خبره چې پتلون باچوي بې ځایه د خپل ماشومان زه یم هغه سکول کې مه داخله وی چې ماشوم ته پتلونه چوي د انګریزانو دا طریقو ته د مخکې نه رایج کوي هغې نه وساتئ او بل اخلاق د نبي علیه السلام جوړ کړئ بې ځایه مسلمان ته ضرر رسول مسلمان ته تکلیف رسول دا مه کوئ عمل د هغې وکړئ قول د هغې باندې عمل وکړئ یوازې ګورې روژه نه رمضان چې رمضان کې به مونږ عبادت کوو مونږ به منځونه کوو تلاوت نه کوو نه نه نورو میاشتو کې هم عبادتونه وکړئ منځونه وکړئ روجې ونیسئ نفلي تلاوتونه وکړئ الله ته ځان نږدې کړئ خدای ته تقرب وکړئ نږدېکت د ژوند څه پته لګي څه پته لګي څونه ژوند هم دی څو سام دي څو ورځې به مونږ جمع دي څو ورځې به مونږ دې نه پس جمع دي دنیا کې نو الله سره مینه د خدای رسول سره مینه او بیا د هغې تابعداري د مینې مقصد دی دا د خدای پاک زمونږ او ستاسو نصیب وکړي پښتانه وایي چې نکاح په روژه کې وتړی د دوه اخترونو منځ کې نکاح ښه نه ده دا ناروا خبره ده دا ما ته بل چا ټلیفون کړی دا یو غلطه مشهوره ده چې د اخترونو منځ کې نکاح او واده ناروا ده دا بالکل غلطه خبره ده دا رواج د پیغمبر علیه السلام زمانه کې هم وګورئ د جاهلیت رواج و نو پیغمبر علیه السلام د عایشې رضی الله عنها سره د دوه اخترونو په منځ کې واده او نکاح کړی چې دا رواج ختم شي بیا څوک نه ختم عایشه رضی الله عنها پخپله فرمایي وی خلک وایي چې د دوه اخترونو شوال کې دوه اخترونو منځ کې نکاح ناروا ده او دا برکت نه پیدا کوي وی زما او د پیغمبر صاحب واده او نکاح خو د دوه اخترونو منځ کې شوی وی زما نه زیاته بختوره ښځه بله کمه ده بله بختوره شته ده ما د خاوند به بله څنګه کمه ښځه خوښوي چې زه څومره د نبي اسلام خوښوم نو دا ګوره نبي علیه السلام دا رواج ختموه مونږ ورته پیغمبر وایو مونږ یې بیا نه ختمو زه په دې نیت نکاح کول د دوه اخترونو منځ کې چې نبي علیه السلام د عایشې بیبي سره کړی ده او یو رواج ختموم نو دا ډېر لوی ثواب دی که د چا اراده د نکاح وي د دوه اخترونو منځ کې وکړي چې دا رواج ختم شي او د پیغمبر اسلام تابعداري وشي او دا یو خبره هم پکار ده چې یو سړی مړ شي نو که میاشت دویم شي وي اختر کې بیا خلک دواګانو له وله راځي دا ښه خبره نه ده جناب زه خو خپله اختر کې چاله هم دوا نه ځم قطعا او دا ولې اختر څه دپاره خوشحالي ده چې چا باندې غم تیر شوي چې خوشحالي پرې چې غم یې هیر شي نه مونږ خلک زور ده نو غم ورته بیا یاد تازه کوو دا د جاهلیت رسم او رواج اختر کې قطعا چې چاله دوا له لاړ نه شي او دا مړي والا غریبانان خو مجبور چې ته ورشې دا ورته خامخا که ټیک دي او ورته ویلې نه چې پاسه درې ورځو نه پس مړي ته دا جمع دپاره دعا ته جمع کېدل او تعزیتونه کول دا بالکل ناروا دي او بیا اختر د خوشحالۍ مقام دی نو مړی هغه د مړي وارث ته بیا خپل مړی ولې را یادوي او دا هم ویمه کم چا کې چې مړي شوي د خدای د ټولو بخي خو اختر کې به ښه پاکې جامې اغوندي ښه نوې جامې به اغوندي خدای به خوشحالی زړې جامې اغوندي اختر کې او شلېدلې جامې اغوندي ولې ما کله مړی شوی د خوشحالي نه کو نه یو شی دی یو کار وکړې خوشحالي وکړې خو غم که کوې په اختر کې نو د افغانستان په دغه مظلومانو غم وکړې میلو له بچي مه لېږئ او تاسو هم ډېره خوشحالي مه کوئ دا ووایه چې خدایه بالکل د خوشحالۍ میاشت دې راوسته خوشحالي دې راوسته بې شک خو خدایه ډېر غریبانان دې وخت یتیمانان ناست دي د ډېرو خلکو بچي نن د کافرانو ظالمانو سره په قید و بند کې پراته دي ډېرې ښځې کونډې شوې د دغه ظالمانو امریکانیانو د لندن والو د دې ظالمانو د وجې نه خدای دې په خپل قهر تباه او برباد کړي نو که ته غم راځې اظهار کوې نو د دغې مظلومانو په سر دپاره وکړه بالکل قطعا میلو له لاړ نه شي د خوشحالۍ اظهار مه کوئ خوله کې یو پوټی لګوندې غم راځي وکړې دغه مسلمانانو سره دغه مسلمانان دي په هغوی راغلي ده ممکن ده چې په تا بیا راشي خدای دې موږ وساتي